السلام علیکم ملګرو، زم فضل نبی. ملګرو د الیکشن حواله سره څو خبرې کول غواړو په د خلکا 87 په حواله سره د عوامي نشن پارټۍ د طرز سیاست او د غي موجوده صورتحال 87 کې دی وخت چې کومه صورتحال ګورو د ډېر سترانګ امیدواران چې کوم دی وخت دی خو د غي په نسبت باندې د عوامي نشن پارټۍ چې کوم امیدوار دی الطاف الدین یقینا د ملګری به دغه د نوم پړم بيزل باندې اوري الطاف الدین چې اس قسمه سرګرمۍ نه لا تر څو شروع شي ونی دي په 87 کې د عوامي نشن پارټۍ چې دا یو قوت یو د کېل د ووټ بانک د عوامي نشن پارټۍ ډېر غټ ووټ بانک په ټول دغه باندې خو افسوس چې کم دی نن دغه صورتحال دلته په 87 کې ډېر انتهایی خراب دی حتی چې هغه د خپل د بقا چې کوم د الیکشن چې کوم د 8 فروری باندې کم کیږي نو هغه د خپل د بقا لپاره باغی د الیکشن کوي دی وخت د عوامي نشن پارټۍ په 87 کې صورتحال د هغه مثال لې چې په جاله کې بچی پراتري به مور به پلارا د یو جاله کې پراتري او د غي دغه مطلب چې مور نشته او په جاله کې هغه بچی پراتري او ار یو باز راضي ار هغه راضي او هغه نب د خوخه بچی چې کوم دی هغه اوچتای او هغه ځان سره وړي نو هغه صورتحال نن هغه دی مونږ چې کتلې سورہ کې نو افسوس هم راغو چې داسې عوامي نشن پارټۍ چې د کل د یو قوت نن هغه چې کوم ډېر بے اثر او بے یار مددا پراتره هر کارکون مایوس دی په دې کې موږ چې حلقو ګورو د 34 باندې نو هغه باندې سرګرمۍ نه ختیز دي د عوامي نشن پارټۍ هغه خپل مهنت کوي دغه کینډیډیټ چې کوم قومي کینډیډیټ هغه خپل مهنت کوي خو چونکی هغه حلقه ډیره ده نو هغه سره دلته چې کوم دی اسی سترانګ امیدوار پنه نو وجبانه هغه ته هم مشکلات ډیر زیات مشکلات پیښ شوي دي عوامي نشن پارټۍ څنګه چې ما خبرو کا چې دا یو قوت دلته یو ووټ بانک نن دا غي امیدواران چې کوم ډیر مایوس دي او مایوس ځکه دي چې سو کم خاروان دي سو کم خاروان دي نو په هغه وخت په صورتحال باندې یقینا چې کوم صورتحال دل تراغو چې مخکې ټیکټ چې کوم دی دلته د جواد خټک د په انویسټمنټ شو په کاغذونو کې انویسټو به جواد خټک چې کوم دی هغه معذرت کو هغه وی چې یاره زدا دغه نکوم دا ټیکټ نکوم بیا هغه ټیکټ ګرځول بیا هغه ټیکټ سکونه عرفان خټک چې کوم زموږ ملګری دی هغه خپل هلي ځلې او کې خو هغه دغه کاغذونه چې کوم دی مسرت شول په وجبانه هغه الیکشن نه درت بردار شو او بیا بل چې کوم دی د هغه شان امیدوار پیدا نشو دل چې کوم زمونږه د اګنیزر د ټرول د خټکنامې د 87 چې کم دی روح روان دی هغه هم دغه په وجه مطلب چې هغه په وجه باندې حساب او هغه په نه انټرست په وجه باندې هم د پارټي چې کم دن هغه د شان د دی امیدوار لکه سرګرمۍ نه هغه شان نشته هغه چونکی دغه صحت چې کم دی وخت ډیر خراب دی نو په وجه باندې هغه هم د پارټي هغه سرګرمۍ نه هغه پارټي هغه یو شان یو جوړول نشي نو ملګرو دا د عوامي نشن پارټۍ د صورتحال او الطاف الدین چې کوم دی امیدوار دی هغه تر څو پورې په دې حل هغه باندې هغه تر څو پورې هغه خپل سرګرمۍ لا شروع کړي نه دي یقینا دا خبر چې کومه نو دی کې د عوامي نشن پارټۍ د کارکونانو د ډېر आवाज دی ځکه چې کارکونان کینی هم دا خبره کوي چې د درې ځکه ما مېلسونه د دې دغه محفلونه اټینډ کړل کم دی میټینګونه آی کې بدای غریبانو هم دا خبره کوله خپل رونه دونه به کوله چې موږ چوټ ورکو چاته ورکو موږ د خپل کینډیډیټ ته خپل معلوم نه دی خپل کینډیډیټ زموږ راغلی نه دی قومي الیکشن دی قومي خلک باندې کم بابر دی غریب خپل مهنت مشقت کوي خو چې کله مشر سره اعلان کشر نیوي نو هغه مشري هغه شان نشي کولای کشر بوته لازمي وي نو په دې وجه باندې مونږه د عوامي نشن پارټۍ د کینډیډیټ چې کوم دغه چې مونږ ځکه خبره کوو د عوامي نشن پارټۍ دلته نور پارټۍ هم دي دلته نور پارټۍ خو هغه باندې ځکه خبر نه کوو چې هغه اس قوت نشته هغه مطلب چې هغه همیشه هم دغه روانو او خو هغه عوامي نشن پارټۍ چې څو وخت د دینو خار یو قوتو نن هغه ډیر په بد البانه روان دي یو څو میا افتخار چې کوم دی هغه او انجینیر حامد او بل چې کوم دی جمشید او دغه خان پرویز بابا چې کوم دی د عوامي نشن پارټۍ یو دغه کینډیډیټ مضبوط کینډیډیټ دی خو په 87 چې کوم امیدوار دی هغه نس برابر دی ملګرو یقینا دا خبره به د عوامي نشن پارټۍ د کارکونانو لپاره به دغه وی لګ ستغي به وي خو حقیقت وي ډیره مهرباني دي والسلام